ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وما عزت مندرون او حاضرین حضور ستاسو شکر گزارم چتاسو پمین و محبت ناسی حضور اللہ نے دعا کن جب اللہ کی کتاب سے الفاظ تاسو مخ کے بیان کم داغ فہم خدای تاسو لمبر کی اور زما ذریعے درجات سے ابھر گئی تاس کا داخہ پترا کہ کل دنیا آباد ادا نبدی دنیا کے دو قسم انقلابات راضی یہ انقلابی کہ جب ملک اقتدار دیوسری پلاس کی اغد نواغستیشی اور بلف کی واقعی دا قسم انقلاب پر ملک کے بلکہ پر طول دنیا کے کافروں مراولی مسلمان مراولی نند یو تخت سبا بل تخت نند یو تخت سبا تخترا دا انقلاب جو دنیا اور جو دولت اور جو اقتدار دا عرص اس گئی پاک آگے کافر کو مسلمانی ہم پدی کی طور شریف دی یوگین قسم انقلاب دے چاہیے تو انقلاب دا عقیدے اور معاشرے ہوئی یعنی عقیدہ اول اور آگے پذائے بلا عقیدہ ثابت ہو دارنگی جن گزارا اور پدی جن کے غم خادے طریقے بدلول اور آگے پذائے بل راورل دو انقلاب باندھے دو کا سرکار کئی ہمیشہ کو یو دلود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا غی با د مخلوق کو اگر مخکینی عقائد روان کرو اور یہ نئے عقیدہ کیا غی تب اللہ علیہ اغب دخل کی ظلم کی غول دو اور داغی مقابل باطل پرست اور شیطان اگر ہمیشہ دا کوشش کو چکمت ذریعہ کہ انسان دا اللہ سرد جوڑ اور دا تعلق دا اور انسان کے خدا پہ جندیشی اغران کی اور دار پذین کی اور غلط عقیدہ گردئی کہ آگے تو کفر اور شرک ہوئی دا جماعتنا کہ دا عقیدہ بے صحیح بزرگ کی عمر بولا اور باطل عقیدہ بے بیانولا رد کولا داد انبیاء علیہ السلام جماعتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل اللہ پیغمبر کو راوی لے گو نٹیر سیزنو کہ رب العزت دعوت وجہ بند کر ذکر نبی علیہ السلام نم قرآن کی ذکر کئی نو رحمت اللہ ذکر کئی چتر رحمت تا مخلوقات نو غدیر لارے دا عذاب کی بڑی غصے و دا غضب کی بڑی اغا بند شے یو دعوی چې د شرک یو لار پرانستې وه
پیریان با برا قتل او برا چې رب العزت با فرشتو ته کوم حکم کو چې سبب اداکار کوئی نو دې پیریان با حکم واورې نو کته چې کوم ایجنټانو د شرک ترویتیان جوگیان منتریان ظاهران چو هغه ته وایي چې بر اسمانونو کې نندا حکم شو او سبب اداکار داسې کیږي هغه پیران چو هغه جوگیان چو هغه به خلقو ته وایي چې سبب اداکار کیږي سبب اداکار وشو نو خلقو به هغه مددګاران نیول چې ګوره دته پته سبا حال دته معلوم دی او د سبا په حالت دی پوهیږي نو خلق به د هغې په مخ کې په سجده پرېوتل او هغه به مددګار او کارساز حاجت روا ونیول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله راولېږه یو احسان در رب العزت دا شو چې پیریان د برتلو نه بند شو کله چې هغې به برتله نو د بره نه ورته عذاب راته شغلې به راتلې او هغې به پوشکې شو هغې بند شو دا پیریان را جمع شو او شیطان ته کېناستې دی چې پخوا به مونږ بره تلو اوس بره نشو تللی هسې چل شوی دی په دنیا کې چې زمونږ دا تل ولې بند شوي دي شیطان ورته وی چې تاسو په ټوله دنیا وګرځئ او وګورئ چې کومه واقعه نه شوې ده چې داسې حالت وشي چې موږ بره نشو تللی د شام د نصیبین د علاقې یوه ډله د جناتو د پیریانو هغوی ته حواله شوه چې تاسو د تهامي صوبه کې وګرځئ حجاز او تهامه هغه علاقې ته وایي چې په هغې کې مکه معظمه او مدینه منوره دي دا یو لویه علاقه ده تقریبا 500 میله کې اوږده ده او 200 میله پلنه ده په دې علاقه هغه ډله د نصیبین د شام چې وه نو هغې ته یې حواله کړه داسې هر ټولي ته یې بیل بیل علاقه حواله کړې چې تاسو وګرځئ دا پیریان چې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته تشریف وړو د پاره د الله د دین د رسولو او د تبلیغ واپس حضرت راته یو مقام د نخلا یو کجوري ونه ده د هغې لاندې حضرت لار دی قرآن لولي پیریان په دې اواز باندې روانو شپه او نبی علیہ السلام ته ورسېدل حضرت لاړو او الته قرآن لستو مونږ کو ابوس کې قرآن لستو دې پیریانو عربي باندې پیدل عربو دای چې وخت کې خودلو نو د نبی علیہ السلام قرآن ته وخت کې خود اذان به پوکو قرآن کې چې کومه مسله وا یو الله حاجت روا دی یو رب العزت چې غار څه کولی شي دا خبره د ټولې دنیا نه خلاف وا ځکه دنیا تن شوې وه تقسیم شوې وه په هندوستان کې د هندوستان خلقو کرشن مہاراج سیتا راون دا خلق مددگار ګرځولي او د عبادت لیکو او د دې په نوم به نظر نیاز پیش کو چې دا کارساز دي او مددګاران دي جاپان کې سیام کې چین کې په بعضې حصو کې بت متو او هغه بت چې کوم د عیسی علیه السلام نه تقریبا 300 کاله مخکې تېر شوی او د هغې مجسمې جوړې کړې هغه ته په سجده پراته او هغه کارساز حاجت روا ګرځولی و دارنگی شام کی روم کی اٹلی کی جرمنی کی یہ عیسیٰ علیہ السلام شکلوں جڑشیو اور عیسیٰ علیہ السلام کا مخلوقات میں عبادت پروت ہو اور دا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین حاجت روا دے عربوں کی لات منات عزا